ولقد بعثنا او بشك من لګره في كل امه فهر يوم امتي رسولا يو پیغمبر ان يعبدوا الله چې عبادت کوي د الله وجتنبوا الطاغوت او ځان ساتي د بوتانو فمنهم من هدى الله فزيد الدنيا غسوق چې هدایت کړی دی هغه ته الله جل شانه ومنهم او زيد الدنيا من غسوق حقت عليه الضلاله ثابت شوی دا په باندې گمراهي فسيروا فسوغر ذي تاسو في الارض فسمك كيف فانظروا فسوغر كيف كان څنګه شو عاقبه المكذبين انجام دروغن کو ان تحرس کچری ته خواهش شکر علی هداهم فسمت رسول دي فان الله بس بشک الله تعالی لا يهدي لا رنخي من يضل اغچاتكم چې گمراه وما لهم من ناصرين او نشي بيسو مددگار صدق الله مخي آية مباركة کی الله تبارک وتعالى جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی لپاره دا ارشاد فرمایل چې دومره ښکاره معجزات او دلایل د دې د نزول نه بعد هم دا خلک ایمان نه وروړي آیا دوی د قیامت انتظار کوي او یا د دې انتظار چې فرشتي ملائک خپل باندې دوی تراشي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا تسلی دا چې دا څنګه خبره نه ده د دوی نه مخکې کوم خلکو هغوی هم دغه شانتې کړی او بیا د الله جل شانه عذاب په هغوی باندې راغی او هلاک شو او بیا مشرکینو دا یو عذر د خپل د شرک پیش کوو چې که د الله تبارک وتعالی خوښه وي نو موږ دا شرک نه وکړی نعوذ بالله د الله تعالی خوښه ده ځکه موږ دا شرک کوو لګیا یو د هغې جواب ارشاد فرمایل چې دقه سوچ او فکر مخکې چې کوم مشرکین کفار تیر شوي دي هغوی هم دا سوچ خپل پلار نیکه په نقش قدم روان عقیده توحید او د وخت پیغمبر د هغې تصدیق به نه کوو او اوس مزید د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی دپاره چې ستا په دعوت باندې دي اسلام نه وروړي ایمان نه قبلوي نو ته په دې باندې غمجن کېږه ما نه ته یو داسې پیغمبر چې اول ځل راغلی او نه یو داسې قوم دی چې دوی اول ځل راغلی دی بلکې چې د کوم وخت نه د اسمان او ځمکه دا نظام پیدا کړی شوی دی د هغه وخت نه په هر قوم کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ما پیغمبر را لېږلی دی او هغه پیغمبر چې څومره انبیاء کرام دنیا ته تشریف راوړي دي د هغوی ټولو یو میشن یو مقصد هغه دا چې توحید عام شي او شرک هغه چې دی ختم شي نو ټولو پیغمبرانو دا دعوت چې راوړي چې د یو الله عبادت کوي او د بوتانو نه د غیر الله نه ځان بچ کړي او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا هم تسلی ده چې دا هدایت دا ستا په لاس کې نه دی بلکې چې چاته زه وغواړم په دوی کې هدایت ورکړم او ځینې خلک بدبخته داسې وي چې په هغوی باندې د ګمراهۍ فیصله وشي نو تاسو وګرځئ په دې مقدس ځمکه باندې چې کومو خلکو هدایت قبوله نه کړل د هغوی څه انجام جوړ شو او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته فرمایي چې زما محبوب پیغمبر که ته خواهش وکړي او حرص او تمه وکړي چې یاره دا ټول مسلمانان شي د دوی په هدایت باندې نو الله تبارک وتعالی چې چاته نه غواړي نو هغه ته څوک هدایت نشي ورکولی د دوی څوک مددګار نشي کېدی ولقد بعثنا او بشک موږ لګړي دي په كل امه په هر یو امت رسولا یو پیغمبر ان اعبدوا الله چې عبادت کوي د الله واجتنبوا الطاغوت او ځان ساتي د بوتانو نه طاغوت بت ابلیس او هر هغه څه چې کوم د الله تبارک وتعالى د ذات په مقابله کې راځي هغه ته طاغوت ویل شي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فمن يكفر بالطاغوت چې انکار وکړي د طاغوت د الله رب العزت د ذات په مقابله کې چې کوم شی ته اهمیت ورکړي شي د عبادت وکړي شي د پوجا وکړي شي هغه چې دینو د نفع د نقصان مالک وګڼل شي بس هغه طاغوت دی هغه انسان دی هغه اونې بوټي دی هغه اسپه ده هغه بل مخلوق دی هر یو شی ته د خدای درجه ورکړي شي هغه طاغوت دی نو هر یو امت ته چې د امت پیغمبر راغلی د دعوت ورکول ان اعبدوا الله یو الله عبادت کوي واجتنبوا الطاغوت او ځان ساتي د بوتانو نه بوت هغه د هر دور مختلف وي څنګه چې مشرکین مکه 360 بوتان جوړ کړو او د هغې دپاره چې نظر و نیاز به یې منل هغه د خپل د نفع د نقصان مالک به یې ګڼل په ناسته په ولاړه په ملاسته د هغې ذکر به یې کو په هر دور کې د بوتانو هغه نوعیت چې دا مختلف وي نو اوس په دې دور کې که یو کس دا حالت وي او دا کیفیت وي چې هغه د الله نه ما سوا خپل یو مشر سره خپل یو لیډر سره او خپل یو بزرګ سره داسې محبت ساتي چې ناسته ولاړه په ملاسته په هر حال کې دغه ذکر کوي دغه فضایل بیان دغه بړایي او عظمت بیانوي او چې په کوم مجلس کې کښېني کوشش دا کوي چې دا ټول خلک زما د مشر نه زما د لیډر نه متاثره شي او هغه لپاره جګړې کوي جګړه کوي هغه لپاره قتل او قتال کوي هغه لپاره چې هر څه کوي همدغه طاغوت دی کنه د هر دور طاغوت چې دغه جدای ضروري چې خامخا یو سړی بوت جوړ کړي او مخ ته کېږي هغې ته سجده وکړي د الله رب العالمین د محبت په مقابله کې چې کوم شی په انسان باندې غالب شي د الله د رسول نه سوا دا طاغوت دی نو ځکه فرمایي چې ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر نن سبا زموږ ستاسو معاشره کې چې کوم د غیر الله مینا
د خلکو په زړونو کې ډک دي، د هغې دپاره جنګېږي، د هغې دپاره جګړې کوي، د هغې دپاره بحث مباحثې کوي، د هغې دپاره تر دې پورې رشتې ناتې او تعلقات هم ختموي، دوستانې هم ختموي غیر الله دپاره. او دقه د غیر الله مینه الله رب العالمین فرمایي چې والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمن د الله رب العالمین په محبت کې چې هغه متشدد وي، هغه جذباتي وي، هغه سخت وي، د الله جل شانه د محبت په مقابله کې د الله جل شانه د حکم په مقابله کې یو شی نه برداشت کوي. او نن مسلمانان چې ګورو یو بل سره داس وګر باندې، یو بل سره جنگ جګړې، نفرتونه او دشمنیان، قتل او قتال او عداوتونه کینی، صرف او صرف په پارټي بازی په بنیاد باندې او د لیډرشپ په بنیاد باندې. او دا غیر الله طاغوت نه دی، دا څه شي دغه طاغوت دی چې د الله رب العالمین په محبت باندې بل محبت غالب شي. د الله تبارک وتعالى د محبت تقاضا ده په ناس لا په ولاړه په ملاس لا هر وخت د الله تبارک وتعالى ذکر وي، د عظمت وي، د بڑای وي. یو مجلس کې چې ناس وي کوشش دا وکړي سړی چې زما د مجلس او زما د دوستان د الله رب العالمین د ذات نه متاثر شي. نن کوشش دی چې دا ټول مجلس زما د لیډر نه متاثر شي، دا بڑای او دا مناقب بیانول شروع. نو طاغوت هر هغه شی چې کوم د الله تبارک وتعالى د ذات په مقابله کې راشي. فمنهم من هدى الله، فزين د دوی هغه څوک چې هدایت په کړی د الله جل شانه. ومنهم او زين د دوی من هغه څوک دی حقت عليه الضلاله چې ثابت شوی د هغه باندې گمراهي. فسيروا في الارض، بعض خلق الله تبارك وتعالى هدایت ورکي او بعض خلق باندې هغه چې د گمراهي او فیصله د په حق لوشي. فسيروا في الارض، پس وګرځي تاسو پس مکه باندې، پس مکه کې فانظروا، پس وګورئ كيف كان چې څنګه شو عاقبه المكذبين، انجام د دروغجنونکو. چې کله انسان دنیا کې وګرځي د قوم عاد او قوم ثمود د نور قومونو انجام خپل سترګو باندې وګوري. اوس نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ده، ان تحرس على هداه، کچره ته خواهش وکړي په سم لار راوستو د دوی. ان تحرس، نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکه حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ډیر زیات حرص او امید دې خبره ساتل چې زما د امت زیات نه زیات افراد چې هغه جهنم نه بچ او جنت ته تلو ولا جوړ شي. اگر چې الله تبارک وتعالى دا فیصله لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين، جهنم هم الله تبارک وتعالى د انسانانو د جناتو نه وډکې هغه د پرم خلق وي. خو چونکه انبیاء کرامو بالخصوص د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا حرص او دا تمنا وا چې زیات نه زیات خلق د جهنم د ایندن جوړېدو نه بچ او جنت ته تلو ولا جوړ شي. دی وجنه حضرات امهات المؤمنین هغه فرمایي چې د الله محبوب پیغمبر بچ کړه د شپې په منځ باندې ودرېدو، خپې مبارکه او پړسېدو او د الله محبوب پیغمبر هغه جړه او آه فعار او درد دومره و چې بی عائشه صدیقه رضی الله عنها عرض وکړه چې رسول الله ستا مخکینی رسولي الله تبارک وتعالى معاف کړی دی، بیا دا دومره جړه ولې کې. د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې افلا اكون عبدا شکورا، دا ولې د الله جل شانه شکرګزار بنده جوړ نشم چې دومره اوچت مقام خدای ماته راکړی. نو د دې جړاګانو مقصد په دې کې لوی مقصد د نبی اسلام خپل امت درد یا رب امتي یا رب امتي میدان محشر کې باندې आवाज لګي. ان تحرس على هداهم، کچې ته خواهش وکړي په سم لار راوستو دوی، فإن الله لا يهدي، پس بشک الله جل شانه لار نه خي من يضل هغه چاته کوم چې هغه گمراه، وما لهم من ناصرين، او نشته د دې څوک مددگار. دغه شان دي په سورې قصص کې الله تبارک وتعالى فرمایي هغه ابو طالب سے هغه واقعه و چې یو ځل ته فرمایي نبی رسول الله چې زما په وخت کې صرف کلمه وایه چې زه ستاسو کلمې ستاسو عقیده توحید شهادت ورکم پر ورځ قیامت، هغه قبول نه کړه. بل طرف ته ابو جهل دي ناس کو ته وی چې ګوره د اورنه یریږي او خپل مذهب پرې هغه تسلیم نه کړه. الله رب کائنات د آیت نازل کو انک لا تهدی من احببت، زما محبوب پیغمبر چې چاته ته غواړي هدایت نشي ورکول، ولکن الله يهدي من يشاء، زه چاته غواړم هدایت ورکوم. دی وجنه دنیا چې الله تبارک وتعالى هر چاته ورکوي، فاسق فاجر کم ورکوي، کافر مشرک کم ورکوي، دین او نیکی او نیک اعمال توفیق الله رب العالمین صرف هغه چاته ورکوي چې چا سره د الله تبارک وتعالى مینه وي او د خپل کور طرف ته دراتلو توفیق، د سجدي توفیق، د کلام الله د تلاوت توفیق، د قران د زده کړې توفیق، د نیک اعمال توفیق الله رب العالمین هغه چاته ورکوي چې چا سره د الله جل شانه مینه وي. دنیا هغه چاته ورکوي چې چا سره مینه وي هغه ته ورکوي، او چا الله تبارک وتعالى چا سره مینه نه کوي هغه ته ورکوي. او دین هغه چاته ورکوي ځکه نبی اسلام مبارک فرمایي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الله رب العالمین چا سره د خیر اراده وکړي هغه په دین باندې پوهه ورنصیب، هغه سینه د علم لپاره کولو